بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 114 دی او قانون نمبر 42 دی. د مثال قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږ د یعیدو یدعو قانون وایو. یعیدو یدعو قانون. نو اول خلاصه وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې د مثال واوی هر یو داسې باب چې د منع یمنع په وزن وي. منع یمنعو چې ماضی کې عین کریمه باندې فتحه وي، مضارع کې عین کریمه باندې فتحه وي. منع یمنعو په وزن وي. لکه وضع یوضعو. همدغه شان دا یو مثال شو. ټیک شو. همدغه شان د مثال واوی داسې باب چې ماضی قلیل الاستعمال وي. لکه چې ماضی کم استعمالیږي، ډېره نه استعمالیږي. مضارع زیات استعمالیږي، ماضی دومره نه استعمالیږي. کله کله چرته استعمال شي. لکه یذرو په اصل کې یو زرو دی. یو زرو دا ماضی ده، دا مضارع ده، د ماضی ده وزره. ټیک شو. لکه دا ګورئ وزره دا زال دی. ټیک شو. وزره په اصل کې د مضارع راځي یو زرو. ټیک شو. یو زرو. نو مضارع دا یو زرو. ټیک شو. نو د دې ماضي ډېره کمه استعمالیږي. دا لیکل هم دی او ماضي وزره ده. ټیک شو. دا دوه بابونه شو. ګورئ د مثال واوی داسې باب چې د منع یمنعو په وزن وي. لکه وضع یوضعو. همدغه شان د مثال واوی داسې باب چې ماضي کمه استعمالیږي، لږه استعمالیږي. لکه یزرو چې په اصل کې یو زرو دی او ماضي وزره ده. دا وزره ډېره کمه استعمالیږي، دا یزرو ډېره استعمالیږي. او یا ماضي بالکل نه استعمالیږي. یا یو داسې باب وي چې ماضي بالکل نه استعمالیږي. لکه یدعو په اصل کې یودعو دی. یودعو د ماضي ده ودعه. دلته ښکته لیکلي دي مثالونو کې دا ودعه دی. ٹھیک شو. واو دال عین ودعه. نو دا ودعه بالکل نه استعمالیږي، دا ماضي ده او د مضارع استعمالیږي. یدعو په اصل کې یودعو ده. ٹھیک شو. او ماضي ودعه ده. دا ما لیکلم دی ماضي ودعه ده چې بالکل نه استعمالیږي. همدغه شان د مثال واوی هر یو داسې باب چې مضارع د یفعلو په وزن وي. مضارع د یفعلو په وزن وي. لکه یعیدو په اصل کې یوعیدو ده. اصل کې څه شی دی؟ یوعیده ده. نو په دې ټولو حالتونو کې د مضارع معلوم نه د فا کلمې حذف کول واجب دي. په دې ټولو حالاتو کې د مضارع معلوم نه د فا کلمې حذف کول واجب دي. ٹھیک شو. لکه ګورئ یو د مثال واوی یو داسې باب چې د منع یمنعو په وزن وي. لکه وضع یوضعو. نو د دې یوضعو نه مضارع معلوم ده. یوضعو چې ده که نه یوضعو دا مضارع معلوم ده. نو د دې نه فا کلمه حذف کول واجب دي. نو دا واو پکې فا کلمه ده، دا به ختم کړي. نو دا چې ختم کو نو دا به موږ سره یضعو شي. یضعو. نو ګورئ فا کلمه د دې نه موږ ختمه کړه. دا د مثال واوی منع یمنعو باب په وزن دی. منع یمنعو باب په وزن. دا یو خبره شوه. اوس همدغه شان د مثال واوی داسې باب چې ماضي قلیل الاستعمال ده. لکه ماضي کمه استعمالیږي، قلیل لږ ته وایي، لږه استعمالیږي. لکه یذرو په اصل کې یو زرو دی. یوزرو. نو د دې نه فا کلمه د اصل کې دا یو زرو دی. یوزرو. دا د دې نم فا کلمه، دا واو پکې فا کلمه ده، دا ته حذف کول واجب دي. نو دا به موږ سره چې دا واو هم ترې وښکلو نو یذرو به شي موږ سره. یذرو شو. ګوره د داسې نم دا چې ماضي کمه استعمالیږي نو د هغې نم فا کلمه حذف کول واجب دي. ټیک شوه. او ماضي دغه ده. او بیا بل یو داسې باب د دې نه پس او یا یو داسې باب داسې به ورسره ولیکئ. او یا یو داسې باب چې ماضي بالکل نه استعمالیږي. لکه یدعو په اصل کې یودعو دی. یودعو دی. نو په دې کې هم دا واو فا کلمه ده، دا به ترې وباسي. نو دا به موږ سره څه شي؟ یدعو. ټیک شوه. او ماضي ودعه دی. ټیک شو. چې بالکل نه استعمالیږي. همدغه شان د دې نه به دا فا کلمه حذف کول واجب دي. او څلورمه خبره همدغه شان د مثال واوی یو داسې باب چې مضارع د یفعلو په وزن وي. لکه یعیدو چې په اصل کې یوعیدو دی. یوعیدو. نو ګورئ یوعیدو کې دا واو چې دی دا فا کلمه ده. فا دا ترې وباسه
نو دا به موږ سره یعیدو شي یعیدو ٹھیک شو نو څلور خبرې پکې وشوې چې ماضي چې مضارع داسې باب وي چې مضارع د منع یمنع په وزن وي لکه ودعا یدعو نو د دې نه فا کلمه د مضارع معلوم نه فا کلمه د یودعو مضارع معلوم ده د دې نه فا کلمه حذف کول واجب دي نو دا و پکې فا کلمه ده دا شروع کې چې کومه یا ده نو دا خو علامت مضارع ده علامت مضارع دا یا ده دا و پکې فا کلمه ده ضاد عین کلمه ده او عین لام کلمه ده نو ګورئ فا کلمه واو دی موږ سره علامت مضارع نه پس په دا فا کلمه ده علامت مضارع نه پس په فا کلمه راځي نو کله چې د منع یمنع په وزن وي د مثال واوي داسې باب چې د منع یمنع په وزن وي نو د هغې منع یمنع د مضارع معلوم نه ماضي نه د مضارع معلوم نه فا کلمه واو دی دا حذف کول واجب دي ٹھیک شو همدغه شان د مثال واوي داسې باب چې ماضي قلیل الاستعمال وي لکه ماضي فعل ماضي کم استعمالېږي او مضارع زیاته استعمالېږي یزرو چې په اصل کې یو زرو دی نو د دې یو زرو نه دا فا کلمه دا علامت مضارع یا ده د دې نه پس دا فا کلمه ده دا واو فا کلمه ده نو دا واو چې کومه فا کلمه ده دا حذف کول واجب دي ٹھیک شو او ماضي وزره ده او داسې باب چې ماضي بالکل نه استعمالېږي لکه یدعو چې په اصل کې یودعو ده یودعو نو د داسې باب نم چې ماضي نه استعمالېږي د داسې باب نم دا فا کلمه حذف کول واجب دي ټیک شو او څلورمه خبره چې مثال واوي هر یو داسې باب چې مضارع د یفعلو په وزن وي لکه یعیدو اصل کې یوعیدو دی یوعیدو نو د دې نم فا کلمه حذف کول واجب دي نو تا ته وایي دا څلور صورتونه مو وي نو په دې ټولو مثالونو کې د مضارع معلوم نه د فا کلمې حذف کول واجب دي او په فا کلمه کې د ټولو څلور وانو مثالونو کې په فا کلمه کې واو دی واو نو هغه حذف کول واجب دي ټیک شوه دا خبره هم ختمه شوه اوس بله خبره همدغه شان د مثال واوي هغه بابونه هغه دوه بابونه دلته به هغه دوه تاسو لیکئ هغه دوه بابونه چې د فعیله یفعلو په وزن دي د فعیله یفعلو په وزن دي لکه وسعه یسعو دا یسعو په اصل کې یوسعو دی یوسعو دا ما لیکلی دی یوسعو نو د دې نم دا فا کلمه واو دی واو دا حذف کول واجب دي نو دا به موږ سره یسعو شي د ګوره دې نه موږ سره دا جوړ شوی دی یسعو دا واو دې حذف کړی دی واو فا کلمه ده نو دا حذف کو نو موږ سره دا یسعو شو او وطئه یطوعو دا په اصل دا یطوعو چې دی دا په اصل کې یوطوعو نو ګورئ په دې یوطوعو مضارع معلوم ده په دې کې دا واو فا کلمه ده دا ته موږ حذف کړی ده نو یطوعو شو موږ سره دا واو به حذف کړي دا واو به دا فا کلمه ده دا واو فا کلمه ده دا فا کلمه به حذف کړي ٹھیک شو نو دا به موږ سره یطوعو شي نو د داسې دوو بابونو نه هم فا کلمه حذف کول واجب دي نو دې قانون ته وجوبي وایي دا واجب قانون دی قانون واجب دی نو دې کې دا خبرې لازمي دي ٹھیک شوه لکه یوعدونه موږ سره دا یوعدو دی دا به تاسو ته مثالونه د ټولو لیکلي دي یوعدو دی نو د دې نه موږ دا فا کلمه حذف کړه فا کلمه موږ سره واو ده واو دا موږ سره فا کلمه ده فا ٹھیک شو نو دا هم دې حذف کړه نو د یوعدو نه موږ سره یعیدو شو یودعو دی د دې نه هم دا واو موږ حذف کو واو حذف شو ٹھیک شو دا ختم شو نو دا موږ سره یدعو شو یوهبو دی د دې نه هم دا واو ختم کی واو ختم حذف شو نو د دې دا موږ سره یهبو جوړ شو دغه شان یذرو دی یذرو د دې نه هم دا واو ختم کی فا کلمه ده واو هم ته ختم کو نو دا موږ سره یذرو پاتې شو یذرو ٹھیک شو او یودعو دی یودعو د دې نه هم دا واو فا کلمه ده دا به هم ختم کی نو دا موږ سره یدعو شو ٹھیک شو جی نو دا زموږ سره د یعیدو یدعو قانونو او په دې کې موږ سره دا یو څو ضروري خبرې وي چې دا ډېرې لازمي وي نو انشاءالله چې تاسو دا وګورئ دا عموم واورئ او ورسره کتاب کې هم ګورئ یا ځان سره دا لیکئ انشاءالله دا قوانین به تاسو نه بیا نه هېرېږي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام